قربانۍ دپاره یو څو شرایط دي. کله چې دغه شرایط په یو انسان کې موجود نو دی به قرباني کوي، او که دغه شرایط په یو انسان کې موجود نه نو په ده باندې قرباني واجب نه ده. نمبر 1 هغه انسان به قرباني کوي چې دا مسلمانی، په کافر باندې قرباني نه ده واجب. دویم نمبر هغه انسان به قرباني کوي چې دی آزادي، نه په غلام باندې قرباني نه ده واجب. او دریم نمبر هغه انسان به قرباني کوي چې دی صاحب د نصابي، نه په غریب باندې قرباني نه ده واجب. او څلورم نمبر هغه انسان به قرباني کوي چې دی مقیمی، نه په مسافر باندې قرباني نه ده واجب. چې کوم دی په شرعي سفر باندې نه ده باندې قرباني بیا نه ده واجب. دا څلور شرایط دي د قربانۍ دپاره چې دغه څلور قسمه اشخاص دا قرباني به کوي. د دې نه علاوه په چا باندې قرباني واجب نه ده، البته که نفلي کوي نه بیله خبره ده. دې کې نمبر 1 مسله دا وه چې یو هغه انسان به قرباني کوي چې دی مسلمانی، په غیر مسلمه قرباني نه ده واجب. ځکه فقها وایي لأنها قربة، قربانی دا یو عبادت دی، الله ته نږدېوالی او ذریعه او یو سبب دی. والکافر لیس من اهل القرب، او کافر دا د قرب او د الله تعالی ته نږدېوالی اهل نه دی. نو لہذا قربانی معنی مونږ ادا کړې وه چې په کوم شیز په ذریعې سره الله تعالی ته یو انسان ور قریب شي. نه کافر دا خو اهل الله ته نږدېوالی نه دی، نو لہذا په کافر باندې قربانی نشتی. دویم نمبر هغه انسان به قربانی کوي چې دا آزادی، نو په غلام باندې قربانی نشتی. ځکه فقها وایي لأن العبد لا یملک، غلام د سشي مالک نشي جوړېدی، غلام په خپله باندې مملوک دی، دی مالک نشي ګرځېدی، دی د خپل مالک مملوک دی، دی د بل په قبضه کې دی، نو دی په خپله د سشي مالک نه ګرځي. که د لاس د مال راغی دی مالک نه د آقای مالک ګرځي، دی په خپله باندې مملوک دی، نو مملوک دی او سی مالک نشي ګرځېدی. نو چې د اوسې مالک ګرځېدی نشي، نو که د سره مال هم یا دی زه پې قرباني کوم، نو دا مال د ده نه دی، دا د ده آقا دی، دا د ده مالک دی. او دریم نمبر هغه انسان باندې قرباني واجب ده چې دی صاحب د استطاعتي، یعنی دی مالداری او در سره وسعت او فراخي که یو انسان سره د نصاب مطابق مال لو وسعت او فراخي ور سره نو په انسان قرباني نه ده واجب. د حدیث مشهور کتاب سنن ابن ماجه کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مشهور صحابي حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل من کان له ساعة، د چا دپاره چې وساتي، د چا دپاره فراخي، ولم یضحي او د هغې باوجود دی بیا قرباني ونه کړي، فلا یقربن مصلانا، دی د زموږ عیدګاه ته لمونځ دپاره نه حاضرېږي. دې ځای نه پته ولګېده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مطلق مسلمان یاد نه که چې کوم یو مسلمان هم قرباني ونه کړه او دی زموږ عیدګاه ته راځي نو نه دي راځي، بلکې رسول الله مبارک فرمایل من کان له ساعة، د چا دپاره چې وسعت یې فراخي، دې نه پته ولګی چې د قربانۍ دپاره وسعت دا شرط دی، د چا چې وسعت نه وي نو هغه باندې قرباني نه ده واجب. او وسعت چې کوم دی نو بیا صاحب د نصابي، صاحب د نصاب شرعي مالدار چې کوم ته ویلی شي. او څلورم نمبر هغه انسان به قرباني کوي چې دا انسان مقیم دی، دی چې کوم دی نو سفر باندې نه دی. ځکه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایي لیس علی المسافر اضحیه، مسافر باندې چې کوم دی نو اضحیه نشته. ها یو سړی د خپل وطن نه مسافر دی او بل ځای کې مقیم دی، هلته کې دره چې کوم دی اقامت هلته دی، هغه ځای کې دی مقیم تصور کېږي. خو دی یو ځای کې مسافر دی، د 15 ورځو نه په کمه دی یو ځای کې اراده کړې دی مسافر تصور کېږي، دې نه اخوا د
مونځ دا بر اقامتي هغه چې کوم دی وطن الاقامت تیره ده اوس نو دا څلور شرایط دي که دا څلور شرایط په یو انسان کې موجود دي نو بیا قرباني پر انسان باندې واجب ده اوس دا مسله کال په کال موږ ډېرې تفصیل بیانو چې ګوره مسلمان موږ پیژنو چې مسلمان څه ته وایي موږ آزاد هم پیژنو چې دی غلام نه او دغه شانتي مسافر او مقیم هم موږ پیژنو او مسله پکې قابل د وضاحت چې کوم دی نو مالداري ده نو مالداري شریعت هغه انسان مالداره ګڼلی دی کم یو انسان چې صاحب د نصابي او نصابونه دا مشهور دو دي یو چې کوم دی د سونې نصاب دی او یو د چاندۍ نصاب دی نو د سونې نصاب 1.5 تولې سونه ده که یو انسان سره صرف فقط سونه ده او 1.5 تولې ده نو دی صاحب د وسعت دی دی به خامخا قرباني کوي او سړي سره چاندي ده 52 تولې چاندي ده دی اوس صاحب د وسعت دی او که یو انسان سره نقدي ده نو بیا به د یو نصاب مطابق در سره مال پروت دی نو بیا به دی قرباني کوي کال پې تیر شو زکات به هم ورکوي سرسایه او فطرانه به هم ورکوي دی شران چې نو مالدار تصور کېږي او بیا ما تاسو ته خبره کړې وه چې تاسو به اوس وایئ چې سونه خو انتهایي ګرانه ده او چاندي خو ډېره زیات ارزانه ده چتره 1500 روپۍ والله علم قیمت پې د تولې بهر کیف دا خو ارزانه ده او 52 تولې چاندي خو پیسې کمې جوړېږي او د سونې خو ډېرې جوړېږي اوس که یو انسان سره نقدي ده نو دا نقدي کم نصاب ته ورسوي چاندی خو په ډېرو لږو پیسو په انسان قرباني راځي نو ما تاسو ته یو قاعده ویلې وه فقها وایي الله چې زکات لازم کړی دی فطرانۍ لازم کړی ده نور داسې صدقات لازم کړي دي دا د غریب د فایدې دپاره او موږ به ګورو چې په دواړو نصابینو کې غریب ته په کم یو کې ډېره زیاته فایده ده انفال الفقیر کم یو دی نو بیا ظاهره خبره ده چې د سونې نصاب نن سبا د چا سره یا دومره نقدي روپۍ د چا سره چې هغه د سونې نصاب ته ورورسي که موږ دا وایو چې معتبر صرف د سونې نصاب دی نه دومره پیسې جمع کوئ چې د 1.5 تولې سونې پیسې ستاسو سره قیمت در سره نو بیا قرباني واجب ده که نه ده بیا زکات واجب دی که کال تیر شي که نه دی بیا به فطرانه ورکوې نو بیا ډېر کم داسې خلک پوهي چې هغه به زکات ورکوي هغه به قرباني ورکوي هغه به فطرانه ورکوي نو غریب ته ډېر زیات نقصان به میلاو شي او بیا د چاندي نصاب خو به ډېر کم قیمت باندې رسي نو بلغ کې غریب ته ډېره زیاته فایده ده نو انفال الفقیر هم پکې دغه دی او د ډېر وخت نه را روان نصاب دی اوس که دا صورت راشي جزیات زه نه بیانوم مخکې موږ جزیات بیان کړو دا د کپړو دا د کور کې د اضافي سامان او دا ټول اوس که چېرته داسې راشي چې د یو انسان سره سونه هم ده او چاندي هم ده بس بیا د دواړو قیمت کې یو نصاب دی چې کوم دی نو قیمت رسي او د هغې سره سره که یو انسان سره د خپل ضرورت نه اشیا په کور کې سامان دی چې دی تاړو ضرورت نه پېښي یا سې تختو باندې پراته المارو کې پراته یا داسې پیشن دپاره کپړې دي یا نور داسې اشیا دي اضافي حیوانات دي نو بیا د هغې قیمت په هم لګولی کېږي دا به نصاب ته رسول غواړي بهر کیف دا څلور شرایط شو دغه شان د کلي خبره دا شو جزیات نه بیانو تاسو جزیات کال په کال تاسو اورئ او مسلې تاسو ته معلومې دي